بسم الله الرحمن الرحیم. کوم ملګري څه چوچو مو آواز رسیږي، ټولو ته السلام علیکم. پاته نشته چې تاسو ته د آواز رسیږي نه رسیږي، څه کامنټس راغلي نه دي. یو څو ګزارشات نن مو تاسو ته کوونی وو. زه اوس فی الحال یو ځای کې یم چې ما سره ګاډي کې لکه نیټ کار چلوم، نو یو څو خبرې خپله طرف نه ضروري ګڼم چې هغه تاسو ته که ما آواز رسیږي نو تاسو کایندلی کامنټ کې لږ راته ولیکئ چې آواز ټیک دی. السلام علیکم. حمید بھائی، جاوید بھائی، سید مصطفی جعفری، السلام علیکم. خو خبره داسې وه چې یو خو دا دی چې خلک لګیا دي سوشل میډیا باندې مختلف قسم ته پوسټونه کوي، حالانکې مو دپاره د زیارت والا کومه خبره دی، د کومې درنې والا خبره دی، هغه ډېره د خوشحالۍ خبره دی. او لکه هغه الحمدلله خبره داسې شوي دی چې باندې به انشاءالله آنورډ د پروسس په تحت یوه جرګه کېږي، سوره به انشاءالله هغه نې کوششونه وي هغه به مخکې کېږي. خو یو دا دی چې لکه جنرالي دا کوم کار څه شوی دی، د کومه درنه وشوه، کومه خواري وشوه، دا صرف و صرف د خپل عقیدت بنیاد باندې وه. دا صرف دې دپاره وه چې مو خپل عقیدت، مو خپل یو لکه د محبت، د عقیدت، د نظریې یو مرکز، یو زیارت چې هغه ډېر کافي ټایم نه بند و، خلاف د حکومت په خلاف دا یوه خبره وه. حکومت په خلاف نه وه، بلکې حکومت نه یو خواست کولو، یو ریکویسټ کولو چې لکه دا ریکویسټ کولو حکومت نه چې ایمو دا کومه مطالبه ده دا په کور د حل کړلی شي. یو خو دا دی چې کوشش وکړئ دوستان عزیز، چا چا ته چې ما آواز رسیږي، ما په خبرې تاسو پوهیږئ، کوشش وکړئ چې د کوم یو نظام وي که نه، چې دا فرض که د دې سړي ته کریډټ ورکړو، د دې ته کریډټ ورکړو، دا کریډټ والا سیسټم ښه نه دی. دا یې ټولو یې عقیدې خبره دی او دا موږ ټولو باندې فرض دی، لہذا دا یو سړي ایفرټس نه دي، دې کې ټولو ایفرټس دي، ټول کمباین ایفرټس دي، ټول لکه دا اندي نظریې باندې چې چا څه قسم ته خواري کړي دی، هغه خپل مرشد دپاره کړي دي او خپل لکه خپل مرشد رضي کولو دپاره خواري شوي دی. نو مو چې دی دا لکه څه وایو چې نه دا فرض که یو دي کړي دی یا دي کړي دی، چا څه ایفرټس کړي دي هغه د مولا مشکل کشا خوشحال وساتي، ډېره بهتره خبره ده، د خوشحالۍ خبره دی. خو څومره پورې خبره دی چې د شی مخصوص کو مختص کو یو 2-5 لاسو کسانو لاسو شخصیاتو پورې دا به نامناسبه وي، دي کې هر یو کس څه څوک ویلی نه دی هغه خدمت کړی دی، هغه خدمت د مولا مشکل کشا قبول منظور کی، دا کومه خبره دی. او دې سره سره څومره پورې تاسو نه کیدای شي څومره دوستان عزیز کوشش وکړئ چې اتفاق و اتحاد میسج ورکړئ، هر چا ته اتفاق و اتحاد میسج ورکړئ. الحمدلله بادشاه ورغاګ یو غټ اچیومنټ دا دی، موږ کوم کمیټۍ وای، موږ کوم سوچ و فکر و، هغه غټ فایده دا دی چې مو الحمدلله د کورمې سطح باندې انګو او رګزی مختلفو ځایو باندې مو یې د اتفاق و اتحاد میسج ورکړی دی. و الحمدلله اوس که اهل سنت برادریه لکه د مو سره داسې کې اتفاق و اتحاد هغوی هم مظاهره وکړه، هغوی هم شکر ادا کوو، هغوی ډېره زیات لکه داسې کې غټ کنټریبیوشن دی، ډېر زیات لکه یو ایفرټس دي، هغه د دغو خلکو برادریه شامل دي. نو سوشل میډیا باندې کوشش وکړئ چې د اتفاق و اتحاد میسیجز شیر کړئ. دا خبره په کار دی مو مسلکي نه وګڼو، دا خبره په کار دی مو څه دی لکه یوې فرقې پورې مخصوصه نه کړو. څنګه مو ویلي لکه اولیاء الله د ټولو دي، انشاءالله دا خبره بیا څه دی مو بیا ریپیټ کوم چې اولیاء الله د هر
هر یو مکتب فکر هغوی سره د محبت اظهار کولی شي. سوشل میډیا باندې کوشش وکړئ چې زیات نه زیات اتفاق باندې فوکس وکړو، اتحاد باندې فوکس وکړو. لکه جوش و جذبې نه ځینې خلک بیا ځینې میسیجز شیر کړي، حالانکې هغه به د هغه عقیدت خبره وي، خو لکه کوشش وکړئ چې که تاسو خپله منځو کې مبارکي کوئ نو هغه تاسو داسې وکړئ چې هغه پرسنل میسیجز کې شیر کړئ. اوس هم ولیدو چې د وطن والا چې ورته زموږ کلي وطن والا ټلیفون یو کس راکړی و، نو هغه کې مو چې لیدو هغه کې ویله چې فایرینګ شروع دی که نه، نو فایرینګ کسه دا یې سلیبریشن طریقه نه دی، د خپل مرشد عقیدت خپل زړه کې فیل کوئ، محسوس کوئ. هغه لکه مظلوم مرشد چې د هغه مزار ډیر کافي ټایم نه ډیر خسته خالی کې او ډیر ضعیف حالت کې بند دی. مو توره خواري وشوه صرف دې لپاره وشوه چې هغه پکار دی خلاص کړلی شي، خلاص شي. د مظلومیت یو اواز و چې مو اوچتولو. دا در نه چې زور زبردستي نه وه، چې طاقت شو کول نه و، چې پاور شو نه وه، او نه چې داسې سیاسي مفادو دپاره ایدي انعقاد شوی و. نو خبرې مقصد مو دا دی چې مو د ډزې کول، سلیبریټ کول، دې انداز کې سلیبریټ کول داسې دی مناسب نه دی. نوره چانې په بندي نشو لګوی، دی مو لکه یمو هغه کې نه دی، خو یو ریکویسټ کوای شو، یو سوال کوای شو ټولو دوستانو ته چې مهرباني وکړئ چې تاسو که عقیدت اظهار کوئ نو د دعا وکړئ زیارت کې، د شکرانې لمونځ ادا کړئ چې د څښتن مهربانۍ سره دا کوم پروسس و د زیارت والا کومه خبره دا انیشیټ شوه، روانه شوه. انشاءالله منډې نه اونورډ هغه به خپل ځای کې کومه خبره د هغه په حوالې سره کېږي. اخیر که چا څه داسې کوېسچن وي چې ذهن کې وي چې هغه تاسو پوښتنه کول غواړئ نو هغه خپل ځای کې کوای شئ، خو زه خپله طرف نه خپلې کمیټۍ بحاف باندې هغوی طرف نه د ټولو هغو خلکو چې هغوی درنه کې شرکت وکړو، هغه درنه څه حده پورې څه کومه ځای پورې ورسېده، لکه هغوی چې دی کوم مدد معاونت وکړو، هر چا وکړو، هغوی مو شکریه ادا کوو. بلکې عقیدت خبره ده، شکریه خو هر نه کېږي، دعاګویو ټولو ته دعا کوو، ټولو سادات کرام ته هغوی ته مو چې دی لکه دعا کوو، هغوی شکریه ادا کوو چې هغوی معاونت نه بغیر، هغوی مدد نه بغیر دا سلسله یقینا مخکې نه شوه تللی. او مسافران وروڼه چې مو چې ته دي، دوبۍ کې دي، قطر کې دي، بحرین کې دي، عمان کې دي، کویت کې دي، سعودیه کې دي، استرالیا کې دي، آسټریا کې دي، امریکې کې دي، هغه دوستان چې هغه مو سره وټساپ ګروپو کې حالانکې مو سره ملاقات نه وي شوي، یو اعتماد اظهار یې کړی دی، د هغوی ټولو شکریه ادا کوو. یقینا د درنې کې یا د کوم ایفرټس و کومه خواري وادي کې د ټولو حصه دی، دا مو ټولو دپاره خوشحالۍ خبره دی، خو کوشش وکړو چې دا خوشحالي مو زړه کې محسوسه کړو، مو خوشحالۍ نه چاته تکلیف میلاو نه شي، مو خوشحالۍ وجې نه څه دی چا دپاره لکه دوک احساس ونه شي. مو سه لکه بالخصوص خپله طرف نه څه دی زه دا یو ریکویسټ کوم ټولو ته چې د اتفاق و اتحاد، د مینې محبت میسیجز شیر کړئ، یو بل سره د خلوص و محبت اظهار وکړئ، لکه څنګه یې مو باندې ټولو باندې فرض دی، مو لیاره ده محبت لیاره دی، د لکه کومه مو عقیده دی، مو عجزې د انکسارۍ یوه داسې لیاره ده چې مو لیارې کې مزور څه دی چې ته یو مزور، چې ته یو بیمار، چې ته یو لکه څوک کومې فرقې سره تعلق لري هغه ته اذیت نه ورکول لکه شامل دي. یعنی مو سوچ و فکر واجې نه چاته تکلیف نه وي، مو سلیبریشن واجې نه، مو خوشحالۍ واجې نه، او کوشش دا وي چې پکار دا دی چې مو ښه اعتماد سره مزل جاري و سري وساتو تر هغه ساعته پورې چې مو دا کوم زیارت والا خبره دی د مولا مشکل کشا څه دی سر ته ورسوي. نوره دوستان پوښتنه کوي درنه ختم شوه، هغه درنه بالکل نن ختم شوه، اختتام شو انشاءالله سبا به څه دی هغه او دې سره یو سید مجاهد مجتهد سید مې یادوي
مجتهد سلمیا ستړی مه شئ او تا پوښتنه کړې چې سبا به کومه چې تاسو ته ټپریو کې بندوبست شوی دی انشاءالله مړی پروګرام شوی دی تاسو هلته به غم کېږي لکه هلته به تاسو استقبال هم کېږي څومره کسان یو او تاسو دپاره هلته د ټیکالي بندوبست شوی دی نو یا چا که څه نور کوېسچن وي داسې څه خبره چې تاسو پوښتنه دا یو بایي چې علي ماهان فیسبوک کې کریډټ خبره کېږي دی بارے کې تاسو چې د کریډټ خبرې وکړه کریډټ بارے کې ما اول ولې څه مهرباني وکړئ چې دا خبرې چې کومې دي دا کریډټ هم تاسو ټولو کریډټ دی تاسو دپاره دونه خوشحالي خبره بله شوي چې مجرد والا کار وشي دا کوم پروسس دی دا انیشیټ شو دي دپاره د خبره روانه شي د کار د مولا مشکل کشا وکړي نو فیسبوک باندې دا چې کریډټ دا شی ټیک نه دی د کومو ټولو حصه دی تا حصه دی ما حصه دی د هر یو میامر د حصه دی د هر یو قدرمند سید حصه دی د هر یو سړي حصه دی نو دوستان عزیز کوشش وکړئ چې دا شی د کوم افرټس دي دا صرف یو ګروپ پورې محدود پکار دی مونږ کو بلکې دي کې هر چا خپله طرفه کړي دی او هر چا عقیدې بنیاد باندې کړي دي شاکیب کربلۍ چې جرګې کې کوم حکومت نه طرف نه کسان شته دا انشاءالله اونورډ به ډیسایډ کېږي منډې باندې به انشاءالله دې خبرې اترې کېږي او زه به درته کنفرم ځکه نه وایم چې لکه څو ورځو نه زه هغه ځای کې موجود نه وم نو لکه هغه حصه زه نه وم نو زیات بهتر به دې حوالې سره هغه کسان چې هغه مذاکراتي ټیم حصه دي هغه به بهتر خبر وي خو انشاءالله وي به حکومت به خپل ځای کې هغوی خپل یو رول وي خو د جرګه به کېږي انشاءالله د فارغانو منځه او هغه څه کوم ریزرویشنز وي انشاءالله هغه به کلیر کېږي تاسو ټولو ډېره شکریه یو وارې بیا تاسو ټولو شکریه ادا کوم معذرت غواړم که داسې څه خبره چې هغه باندې چا د لازري شوي ما ته معافي کوئ نوره تاسو مولا خوشحاله آباد لره دعاګو یو چې مولا مشکل کشایي مو د کوم خواري وشوه دا د بادشاه انور بارګاه کې د مولا حسین بارګاه کې قبوله مقبوله وګرځوي او دا کوم مو زړه خواهش دی د هر یو انسان چې هغه دپاره شل کاله هر یو انسان هر یو د اولیاء الله متقید لکه انتظار کړی دی دا کوم نعمت دی دا د مولا مشکل کشا راکړي او تاسو ټولو دوستانو شکریه ادا کوم تاسو ته یو ریکویسټ کوم چې دا لیاره د اولیاء الله دی دا د دعاونو لیاره دی دا د مناجاتو لیاره دی دا د نیکۍ لیاره دی دا د خلوص لیاره دی دا یو بل سره د احسان لیاره دی نو یو بل سره ښه مینه محبت او مدد او معاونت وکړئ انشاءالله اونورډ چې څه قسم ته اپډیټس وي هغه تاسو سره زه شیر کوم نو اوس دی فی الحال تاسو ډېره شکریه او کوشش وکړئ چې سیلیبریشن چې کوم دی هغه داسې وشي چې زړه کې خوشحالي محسوسه کړئ زړه خوشحالي خپل کوم تاسو یو عقیدت دی هغه زړه کې محسوس کړئ خپل مرشد سره مینه محسوسه کړئ انشاءالله یقینا تاسو ته به ډېر د خوشحالۍ اظهار وشي ډېر خوشحالۍ احساس به درته وشي ډېره شکریه السلام علیکم خداحافظ